دا سور شربت مونږ بازار نه ډیر ګران اخلو په کور کې درته خیمه چې چېرته بازار نه یو بوتل اخلي هغې کې به تاسو له دا څلور بوتلې جوړولی شئ او دومره ټینګوالی تاسو ته ښکاري او هغه چمک و مک ذایقه به وي په ذایقې کې به هم کمپرومایز نه کوو په هغې کې به هم فرق نه راولو سیم ټیسټ به وي سیم ذایقه سیم کلر او دومره اسانه طریقه درته ښیم چې کیدای شي هر څه ستاسو په کور کې وي او ستاسو ډېرې زیات کمنټس ماته راغلي چې د سور شربت روح افزا د جامع شیر په رنګې ریسیپي راکړه دلته به مونږ یو لوښي ته 3 ګیلاسه اوبه واچو چې په کم ګیلاس اوبه مې واچولې په هغې ګیلاس به عمدې کې مونږ 3 ګیلاسه چیني ور اچو اوس به ډېر ښه راشي چې تا د چیني ډېره زیاته کړه دا په مخ ته پکې نوره مچېږي زیاته نه ده دا نارمل حساب سره چلیږي بازار کې همدومره چیني پکې اچېږي چې باید چیني پکې زیاته نه نو دې شربت کې خپل چمک هم نه راځي او دا کومه نه مونږ دغه شانتي سکون دا خو اوبو کې تاسو میکس کوئ که نه نو چې دا چیني پکې حل شوه نو ما دې کې 2 ګیلاسه چیني بیا نوره واچوله د اوبه چې څومره یي که نه د هغې حساب باندې به 2 ګینه چیني چلوئ لکه دې کې اوس 6 ګیلاسه چیني پکار ده خو ما پکې 15 واچوله لکه کمه ترې اچولی شئ خیر دی خو بیخي کمه نه بس چې دا چیني اوس دلته حل شوه ګیس مې ورلاندې لګولی دی خو لا جوش نه دی کړی نو دې کې ما نیمه چمچه ټاټري واچوله ټاټري پنساریانو نه اسانۍ سره ملاویږي نیمه چمچې نه کمه که تاسو ټاټري نه نو 2 د نیموانو جوس به پکې اچوئ بیا او نیمه چمچ مې پکې نیمه نه کمه مالګه مې واچوله نیمه چمچ نه هم کمه دا ټاټري دې دپاره اچېږي چې دې کې دا چیني جم کېږي نه وروستو او مالګه دې دپاره چې د دې دا خوږوالي سره به مونږ د دې دغه مینټین ساتو که نه ترشوالي چې نارملي خوږوالي دا مینټین کوي ښه بیا ما دلته فوډ کلر وایسو چې کوم مونږ زردې ته کلر نه استعمالو یو سوري یو شیني یو زیړي نیمه چمچ ما واغستو همدې شیرې نه مې لږه اوبه واغستې هغې کې مې حل کړو مې پکې واچولو خو خیال کوئ چې زیړ کلر پکې واچوئ نه چې بیا به زیړ شربت جوړ شي دا سور دی بازار نه لیکوډ بوتل هم ملاویږي اب سور ساس کې ور اچوئ دونه خو انسان لخبطیز دی دماغ هم ورکړي چې کلر به تاسو نارمل ساتئ ډېر به سور کوئ نو ماته لږ پیکه ښکارېدو نو ما پکې لږ شانتي کلر نور واچولو یو چونډی قدرې ولې چې دا خو بیا مونږ ګیلاس کې شربت جوړو نو دلته لږ کلر خړ لږ شانتي تیز کلر ښایي نو دلته بس دا اوس 15 منټه دی جوش وکړو 15 منټه دا وخوټ کېدو خو که کلر مو زیات کو دی کې به تریخوالی راځي اوس په دې کې زه واچوم کیوړه تاسو ته ښکاري پوره ډکه چمچه نه وه نیمه چمچ کیوړه پکې اچولی شئ او ځنه کیوړې ډېرې سټرونګ دي دی هم چې زیات شي ګورې ذایقه ډېره خرابوي او ارکې ګلاب کیوړه چې د مونږ کیر کې اچو بازار نه ملاویږي اسانۍ سره روړئ او بیا به پکې واچو 3 چمچې ارکې ګلاب دا ګلابي ارک چې دی دا هر سټور نه اسانۍ سره ملاویږي ورکوټو غټ بوتل کې ما پکې یو چمچه نور هم واچولو ولې چې دې سره د دې خوشبو ډېره زبردسته شي او دا مې هله پکې واچول دا کیوړه او ارکې ګلاب چې کله مې ولاندې ګیس بند کړی نو بس ابه چې دا یخېږي زه به ورته چای وڅکم اوس به ډېر خلک وایي چې فوډ کلر ښه نه دی دا فوډ کلر چې دی که نه دا د ستنې په سر راواخلي دومره ستاسو ګیلاس کې نه راځي به ځکه چې دی نه به څومره پلس ګیلاسونه جوړېږي 100 پلس نو چې دا دومره ګیلاسونه جوړېږي نو دا به څومره ستاسو شربت کې راځي او بازار کې هم د لمدکه کلرونه ور اچوي ستاسو پکې د انار شربت نه ور اچوي دې بوتل کې اوس دا شربت ختم شوی دی دې کې هغې کې فرق تاسو ته ښکاري نه که نه دغه شانتې ذایقې کې هم فرق نشته بس زه خو یو دا بوتل ډک کړمه اوس دې ځای کې چې خاص خبره راځي دا راځي چې دا مونږ خراب نشي ډېرو خلکو نه دا خرابېږي ولې چې بوتل یې صفا نه وي مینځلې بوتل به لوند یا پکې دا چې په کم باندې شربت اچوي دا به یې لاندې ایښي یا به دا لوند یا به ورته ګوته لګولي دې سره چې بیا دا شربتونه دا خرابېږي د صفایۍ خیاس خیال بیا ساتئ چې کله بوتل یې تاسو ووینځئ او اکثر ګرم اوبو باندې وینځئ ګرمې اوبه سي اخر کې پکې اچوئ او بوتل بیا نور ته ایږدئ چې نور یې ووخي اوچې شي بیا راواخلئ بیا هغې کې شربت سټور کړئ بیا نه خرابېږي او که نه بوتل صفایي مې پوره خیال نه و لکه اوس زه چې کوم بوتل ته شربت اچوم دا یو بوتل چې دی دا بل بوتل چې کوم شاته نه دا خو که بار هم پروتي نه خرابېږي ولې چې هغه خو د بازار نه صفا بوتل دی هغې کې خو لږ شربت و او دا یو چې دی دا لږ لوند هم دی دا به زه فرج کې کېږدم چې اوس زه دا فرج کې کېږدم که نه نو دا بیا هم نه خرابېږي که میاشت پروت وي او که 2 پروت وي خو خیر دا 15 ورځو نه زیات مونږ دا بوتل چې دا نه ایسارېږي دا به فینش شي ځکه چې مونږ پکې چیني نه اچوو نوره مونږ بس ګیلاس لږ شانتې شربت واچوو چوتایي حصه مطلب څلورمه حصه او بیا مونږ دې کې نورې اوبه او واچوو دا شربت شي تیار اوس که تاسو د دې بله ریسیپي غواړئ خالصه نو هغې دا طریقه ده چې ارکې ګلاب په ځای به تاسو د ګلاب پاڼې روړئ به وخوټ کوئ نه پکې د کلر ضرورت وي او نه پکې د ارکې ګلاب ضرورت وي او هغې کې بیا چیني واچوئ چاڼې کوي